حضور مبارک فرمای دا یو حدیث ارتوایم ابو سعید خدری نه روایت ده دا ډیر خوندور حدیث ده. ابو سعید خدری سے فرمای وی چې کله چې جنتیان جنت لاړ شي او جهنميان جهنم لاړ شي او دروازې به سر بند شي وی چې خدای پاک جل جلاله به دا مرګ د یو برک بروک زناور په شکل کې راولي. دا مرګ نه دی چې ما تا تر ډیر یرګو او ډیرم بدی شي دا په دنیا مین خلګي مرګم ډیر بدی شي. او مارتویلی حضور مبارک فرمای چې کله کراهیت او بدواله د مرګ په زما امتی کې پیدا شي په هغه ورځ به زما امتی نه بے غیرت انسان جوړیږي. دا نن چې موږ څنګه یو مرګم بدی شي کنه څومره په زوال او پاغه باندې یو تباہ او برباد یو کوم طرف ته رواني. ابو سعید خدری فرمای چې دغه مرګ به د برک بروک زناور په شکل کې راوستي شي د جنت او جهنم په منځ کې به ودري وی چې یو فرشته به आवाज وکړي جنتیانو ته اے جنتیانو اے اهل د جنت وی چې جنت نه بخپل سټونه روغده کا. حدیث کې راځي دا سټونه به روغده کا او دغه زناور ته وګوري دا فرشته ورته وی دا زناور پیژنې دا څه شی دی. ابو سعید خدری فرمایي وی چې جنتیان ورته وی چې او دا پیژنو دا زناور دا مرګ دی موت ته دا بنن ختمږي. بس جهنميانو ته आवाज وکړه اے اهل جهنم وی چې هغه به جهنم نه خپل دا سټونه روغده کا. فرشته ورته وای دا پیژنې وی چې او دا زناور پیژنو دا مرګ دی دا بنن ختمږي. وی چې دا غینه پس حضور مبارک فرمایي چې دغه زناور با الہ العالمین د جنتیانو جهنميانو په منځ کې ذبح کا کټ بیگا او اعلان به وکا چې نن نه پس واورې جنتیانو ستاسو لپاره به مرګ نی ابدي ژوند وي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې کله جنتیان دا خبره واوري کله چې واوري وی چې کوم مرګ وای مرګ خو به ختم شي کنه کوم مرګ وای حضور مبارک فرمایي چې خوشاله نه به بیا مړ شوی وای دغه دومره با خوشاله شي چې ورته وای چې زئی نن نه پس مرګ ختم شو تاسو به همیشه لپاره په جنت کې وی چې کوم مرګ وای حضور مبارک فرمایي وی چې خوشاله نه به بیا مړ شوی وای بیا وی چې مرګ خو نشته. مقصد دی چې دومره به خوشاله شي او جهنميانو ته هم نعوذ بالله وای چې زئی همیشه ابد الابد د پاره په جهنم کې نن نفس بتاسو ته مرګ نه رسی. حضور مبارک فرمایي وی چې کوم مرګ وای جهنميان به د خفغان د وجه نه بیا مړ شوی وای او بیا دغه نفس دا جهنميان جهنم لولي تلی. حضور مبارک فرمایل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. د جهنم وجب سي حضور مبارک فرمایي چې وجب دی چې دا بزما هغه امتیانی چې دوی په دنیا کې زما د دین او د اسلام نه غافل وو. دا به سکیو دا به غفلت کې وو. الله جل جلاله به د فرشتي په ذریعہ باندې ورته وایي چې جهنم دروازه در بند شوا نن نه پس بستاسو د پاره موت نه بس ابد الابد د پاره په دې کې نعوذ بالله من ذلک. ولی تاسو ته دا شی آسان ښکاری